نو لہذا محترم عیسانو نن چې دا څومره د دین په کم شکل کې خدمت روان دی دا د دې مدارسو برکت دی او دا مونږ او تاسو دا کم خلک چې د بهر ممالکو ته تلي دي ته اندازه چې کم دی لګي نن دلته خود مختار داسې مدرسې نشته نو داسې علما هغه ملکونو کې نشته دا نشته دا دلته چې کوم خود مختار علما دي او په بانګ دهل د حق وینا درته منبرم کوي په جنازه کې کوي په روډ کې کوي په خانقاه کې کوي په مرکز کې کوي دارنګ په سیاسي میدان کې کوي دا الته نشته داسې عالمان نشته داسې حافظان دا واړه ماشومان دلته د قرآن حافظان قسم دی که دا الته صرف په حرمینو کې لوی علما او حافظان دا موجود دي تاسو د حرمینو نه بار وګرځئ اسم نشته د حائل کیوں مدی روجه کې الته کې چې کوم شیخ ابو زهري زمونږ یو دوست دی عربي دی هغه سره زه یو سورز تیرومه الته تراویم کولې د جمعات کې نو چې پاغه شپه باندې تقریبا صد پاسه پاو تلاوت پاته ورکاتو کې وک پاغه پاو رکات هغه پاو تلاوت چې کو د قران نه کو کله به موبایل مستغینه به تلاوت کو کله به قران نه چې کوم نه کو مې ته غدل ته قران دی یو سره روباسي عالم نه دا امیان ابن پریدي زمونږ یو مولوی شه ابو نروب مولوی شه به وته صفات شو خو نه ډېر ښه عالم دی ارچن طرف ته او هغه ډېر ښه مقرر دا غي ځکه یو کله او کند مې وته وی کندو کلی چا وته وی چې دا شل رکعت دا اتر رکعت تراویح ته وای نه وای کندو کې مولوی شه کوي غوي دا کندو کې کوي دلته سم کیږي چې خلک ته د پوسوس خې جوړ دا زګب خو نه دي نو ما وی د دلته کې لګیا دی قران نشته دینه تلاوت کوي دا خو د په پاکستان کې د قران نو کې خلک ته د پوسوس خې جوړ لہذا محترم عزیزانو داسې حافظان الته نشته زه په دې چې بهر د حرمینو نه وګرځي بالکل هر ځای کې د قران نه تلاوت او قسم دې ما وتی سبا تراول نه راځم ویلي ما شپږ داسې درنې غلطي یو کړی چې د مرفوع په ځای منصوب وي د منصوب په ځای مجرور وي معنا وسره غلطيږي فتح حالت نشي ورکولې نه الته په حافظ په فاتح چې نه د خلاص فاتحان ولا یو حافظ خو دې غلطي یو ټکی دې غلط داسې مضبوط نو په دې وجه شیخ ابو فارس یو عربي دی یاسین قاری سی دې تفتنه زه سر ریاض کې ملو شوم ما یو اشنا غ سره دی انا مولانا ادریس دا مدرسم چې کوم نه شروع کړی دا دلته کې دا دوه چته تیار کړ د دریم چتلانټر وغه لراته ما ته وی زبر درځم ان شاء الله دی اختر نه پس بیا راغی ورکوټ اختر نه پس زموږ مدرسې ته دلته راغی ما ته دا والا ماشومان کینول مېدا کامل حافظ دی د کامل قران حیران ورته ګشت بدندان وای ته ته وای چې لک تلاوت کی ما بوته مې ته سی پاره یاد کړه چې د تلاوت کی هغه پلاني وته یاد کړه قسم دې موبایل نیسته او نیم منټ ویډیو به کول او واتس اپ کول به خپل رشتہ دارو ته او دا به وته عربی کې لګیا وې د ټول قران سینه کې خېره دا د بخاری چې دا مونږ او تاسو چې ګمنو د انما الاعمال بالنیات نوال واخری چې کلمتان حبیبتنا تنشت چې دې پوری ختم کی دا د دې د مدارسو الحمدلله دا د دې برکات دي د علماء الته دا سیستم چې کوم نه دا ترتیب دا په یو ځای کې نشته دي نو هغه بخاری ته بناستو ترمذی ته دوه منټه کلپ وکاو او لګي به وې دا وګور دا ټول بخاری دلته پڑھاوي دا کیږي نو الحمدلله دی علماء دا په خپل خلا په خپل قربانو د خپل مدد اپلان دي دا شروع کړي ما غتل ته وی مې دلته سونه حافظان دي امام کعبه خو مې دلته وی چې 15000 حافظان مونږ کال کې ورکو مې زمونږ د ملک 15 بوډه دی یو زمونږ د دیوبند او وفاق المدارس دا 10000 حافظان ملک لور کوي د قران ما ته وی دا نه منم دا څنګه نه ما ورته وی دا خو مې او دا مې مته وی دې ته حیرانو مې دې باندې د ګورنمنت یو روپۍ نه لګي دا علماء دا اپنی مدد اپلان دی لګیا دي سوال کوي چړ کوي غدا کوي لیکن دا مدارس دا دوی په دغه سوال او چړ او غدا باندې د حتی اور رسول چې نن پاکستان په هر شی کې دنیا تخلو واز کړی دا سوال کوي چړ کوي غدا کوي زمون ملک خود کفیل دی دا واحد په علوم دینیو کې دی په علوم دینیو کې خود کفیل دی او دا دغه علماء دا مهنت او برکت دی نو الحمدلله حضرت مولانا قاری یاسین ملک عزیزی سے بوداغي ملګرو چې دغه دوه دریم سلور میاشت کې دا کم مهنت وکړه او ان شاء الله تعالی دا کم کامیابی اغي تر لاسه کړی دا چې اغي کې د دین تعلیم سره سره د عصري تعلیم اغي پکې هم چې کم دینو داغه د تعلیم دغه د طلبه د زده کړې او په دغه تعلیم عصري تعلیم کې د مهارت لپاره دا کم حل زل شروع کړی دي ان شاء الله تعالی دا د خبرې دلیل دی چې په دې لږ وخت کې به الله تبارک وتعالى دا غي نه ډیر زیات کارلی کریم پروردگار دې دا غي دا اداره د ملک په لوی ادارو کې چې کوم دې سه شمار